أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ہے، بخاری شریف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ابغض الرجال الی اللہ، ټولنا بدترین انسان الله تعالی په نسبت باندې هغه څوک دی چې هغه جګړمار وي، هغه جګړې جوړي. او بل حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هغه سړی چې هغه خلق احترام د هغه د خپلې د بدی د وجې نه کوي، بدمزاج دی، بدمزاج او د هغه د وجې نه خلق احترام کوي، دا الله په نسبت باندې دا بدترین سړی، دا بدترین سړی دی. الله تعالی دې موږ داسې حالت نه بچ کړي. وهو او اغا الد الخصام له سخت جګړمار دی. و اذا هر کله تولا چې واپس شي عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عباس او زمونږ مخکینی مفسرین ټول معنا د تولا دا کړی دا چې کله هغه مشر شي، کله هغه مشر شي. او د دې مثال زمونږ په انتخاباتو کې ډیر مزیدار فټ کی پټول باندې. زه د یو چانوم نه خلم ټول باندې. اول برازي وې زه به تاسو ته د پاکستان نه د باغونو د انګورو باغ جوړ کما او دا ټول سمندرونه بدلتا روټیا هغه کما ترکاریانه کوه دا ټول غرونه بدلتا دا کما او د اسکرکونه وغیرہ وغیرہ دنیا دا سکی ته وای چې بس دا زرد چې اوس ته جوړ شي چې موږ وګورو چې دا څنګه وي. نو ایزا تولا کله چې هغه سر ته ورسی، هغه واوړي مشر شي، منبر شي، وزیر اعظم شي، صدر شي، بیا څه کوي؟ سعا بیا کوشش کوي فل ارض پسمکه کې ليفسد دې لپاره چې تباہیو کې فسادو کې فيها بدزمکه کې ويهلك الحرث او تبا کی فصل والنسل او نسل دواړه تبا کوي. دا احمد بن شوریح کردار هم دغه وو، چونکه د قران کریم خو د ماضی کتاب نه چې سره موږ د تاریخ بیانې دغه د حالاتو مطابق ته. نو اوس موږ تاسو مشران هم ذکرنګي چې مشر شي نو زموږ نسلونه ټول تبا نه کړل په فاشي او په د گیمونو او په د پلانو او په د انټرنیټ او په د نور وغیرہ وغیرہ ټول تاسو معلوم دي څومره به هاي د پکم لارو باندې راځي تبا برباد کړل چې چرته د قران نوم وانه خلی چرته دا د دې په دماغونو ته ونه رسي، چرته دا د دماغ ته ونه رسي او دا بل شي نه دماغ ډک او دې لپاره به کیمونه او کیلونه او پلانې زړه غي منه نه کوم چې کنه کیلونه ممنوع دي، خو دې لپاره چې دا دوی کم د لپاره کوي هغه تاسو ته پته ده. او هر څم تبا کی زموږ فصلونه وګوره، پاکستان زمګه د پاکستان معدنیات د پاکستان سره چې کومي خزاني دي، کم چې موږ سره ګیس ته، کم چې موږ سره موږ هیڅ چاته محتاج نه یو. ماهرینو اندازه لګول ځان نه کومه ده خبره، موږ هیڅ چاته محتاج نه یو، خو موږ خپل شیونه دومره ګران کړی دي ځکه چې دې باندې خپل خېټه سوره ده او خپل ځان په تربای مړ کوي ور باندې. نو هغه د لپاره زمونږ په یو شي کې حتی چې زمونږ د بازار د روپۍ سودا ولې نه کوو، نو هغه کې به هغه د روپۍ سودا کې به د 2 پیسې یا 3 پیسې دکاندار وي او هغه کې به زمونږ مشرانو حصہ پکې موجود دی، هغه به پکې لیکي به هغه ته اشاره. او دا تاسو تفسیرونه وګورئ، قرطبي تاسو وګورئ، ابن کثیر تاسو وګورئ، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن مسعود ټول هم دا تشریح کړي چې وایذا تولا ارکل چې ده واپس شي ان ورسی کی سرتا سعان به ده کوشش کوي فل ارض پسمکه کې ليفسد دې لپاره چې فساد وکي فيها بده کې ويهلك الحرث او تبا کی فصل والنسل او نسل والله ولا تعالی لا يحب نقوخي الفساد فساد. وایذا هر کلا قیل چې ویل شي لهودتا یعنی دا سړی ته چې کوم رسیدلې ده اتق الله الا نو یریګا دا څه کوي الا نو یریګا خدای نه یاره نشته، دا دومره ظلم دی راغسته، دومره کرپشن دی راغسته، دومره ګټې دی راغسته دي پنا جای دي به دې څه کوي اخذته العزت بیا او تیاروي ده غرور بالاثم په ګناه بیا دا وای ما ته دومره جرأت چې ته ما ته وای ان زه غداسي منبر یم او داسي پلانې ما ته دا خبره کوي. نو هغه خپل حیثیت ګناه ته بیا مجبور کی، خپل حیثیت ګناه ته مجبور کی. نو الله وای چې داسي سړی د پاره سړي الله دې موږ بچ کی. فحسبه بس کافی دې د پاره جهنم او جهنم اې د راټټواله ته نشي کوله دا رخته کول د جهنم کولې شي بیا
قولای کولای شي ولا بئس المهاد او ډیر خراب دی د ورتلو دی مهاد مهد نه دی مهد ویل کیږي زنګوتا یا غیګتا دغه چې بغي کې موږ ماشوم واخلو به داس زنګوتی نه جوړ کو نو هغه دی چې هغه د اخیری ورځي بشتاره ته ویل کیږي اخیری ټکانې ته ویل کیږي نو د دې اخیره ټکانه هغه جهنم دی او ډیره بده ټکانه ده الله دې موږ تاسو بچ کی دینه ومن الناس او ذن خلقنا رسول الله صلی الله علیه و سلم یو حدیث ده چې جنت او د جهنم په خپل منځ کې جګړه شو بخاری شریف کې دا حدیث ده او جنت ورته ذکر وکړو چې ما ته هغه خلق راضي چې هغه په دنیا کې کمزوري او عاجز مزاج دي او جهنم ویلې چې زتانه خیمه ځکه چې ما ته د دنیا هغه خلق راضي چې هغه مغرور او متکبر دي نو زه هغه سرونه راخته کومه او جهنم ویلې مطلب دا دی چې زه کمزوري خلق هغه ما ته راضي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې الله ورته فرمایل د دې دواړو په هغه کې شکایت کې جنت ته ویلې چې زما رحمت یې او جهنم ته ویلې چې زما عذاب یې یعنی ته همدغه خلکو ته مناسب یې دا کوم چې مغرور او متکبر دي او د خلکو خبره نه اوري او ځان لپاره مفاد پرستی ټول او جنت ته ویلې چې ته همدغه خلکو لپاره مناسب یې چې هغه دنیا کې عاجزي کوونکي دي هغه عاجزي کوونکي دي الله دې موږ تاسو دې نه بچ کی یو بل حدیث ته ډېر عجیبه بخاری شریف حدیث ته الله دې باندې موږ پوي کی چې یو ور رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل چې آیا ز تاسو ته جنتیونه خیمه یا جهنمی ده ته نه خیمه چې تاسو یو پیژنې چې کوم سړی جنتی دي کوم جهنمی ده نو صحابه کرام عرض وکړي چې بالکل نه ولینا موږ ته وخایا نو پیغمبر اسلام ورته فرمایل چې هر مغروره هر تکبر کوونکې دا جهنمی ده او هر عاجز مزاج منکسر المزاج دا جنتی ده بدا سو په جنې چې څوک مغرور دي هغه به جنت ته سي او څوک چې هغه او بیا په حدیثو کې الفاظ موټا بد مزاج بد شکل بد مزاج هغه د پاره او د پاره الفاظ دی په قران کریم کې مخ کې راځي چې هغه د پاره مختال فخور عتل وغیرہ د الفاظ دی به راشي به تاسو ان شاء الله هغه د کې بیا پوي کوم سره اوس د غبل ذکر کوي الله تعالی د صہیب رومي دغه کردار الله کوي یو کردار اخنس بن شریک او یو کردار د صہیب رومي دی دواړه موږ ته خدله دي چې تا خوغه دا چې کوم باندې عمل کوي ومن الناس او ذن د خلقنا من هغه سوق دي یشری شاغي اخلی خرڅي دواړه معنی صحیح دي اشترا معنی می تاسو تکړه دا ترجیح ته ویل کی نفسه خپل ځانونه یعنی خرڅي هغه خپل ځانونه پس باندې ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو حاصلولو در ضمانتیا د الله تعالی خپل مال خپل ځان خپل نفس دا ټول ورکی د لپاره چې الله رضا ته حاصل شي نو باز خلک وای داسي او باز خلک د اخنس مونږ دي والله اولا تعالی رؤوف روح معنا می تاسو تکړه و بګا ډیر مهربان دی بالعباد په بندگان خپل باندې یا ایها الذین آمنوا اے مومنان ادخلوا داخل شین نوزی فی السلم په اسلام کې کافا پورا ټول داخل شي په اسلام کې د دې دوه معنی یو معنا زموږ جسمانی حیثیت ته د سر نواخلا ترخبه پورې اسلام کې داخل شه دام صحیح ده یعنی ستا دماغ ستا عقل ستا مازغه ستا صلاحیتونه ستا جذبات ستا احساسات ستا کپڑے ستا ګیرا ستا وغیرہ وغیرہ څه چي دي ستا سره دا ټول او دویم معنوي یا اصطلاحي چې کوم زموږ نظام دی یعنی د اسلام مطابق یوازې په جماعت کې مو اوسېګا بازار کې مسلمان اوسېګا سیاست هم د اسلام په بنیاد کوا معاشیات هم د اسلام په بنیاد کوا تعلیم کوي نو هم د اسلام په بنیاد کوا بدی کوي د اسلام د پاره کوا نیکی کوي د الله رضا د پاره کوا مینا کوي د الله د پاره کوا یعنی ستا هر یو عمل چې کمی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به حیثیت انسان الله تعالی را لګلې دي د پاره ده چې د انسانو د دې لپاره راغلي دي چې هغه ته ټوله ژوندۍ وخایي نو هغه کوم د یوازې جماعت کې ژوندۍ نه خودلې هغه د دنیا ټوله ژوندۍ د کورنۍ ژوندۍ د رشتہ داری ژوندۍ سیاسي ژوندۍ مشروالی امامت او جهاد تبلیغ وغیرہ وغیرہ کاروبار دا ټول موږ ته خودلې او دا ټول اسلام دی نو دی وجنه مسلمانانو نو صرف جماعت کې نو دا کافی نه دی مسلمانانو نو صرف د خلکو په وړاندې نو دا کافی نه دی مسلمانانو صرف د خلکو د پاره نو دا کافی نه نه چې کم دي کې څه حالت کې هغه حالت کې د الله تابع اوسېګا دغه تینا مراد ده ولا تتبعوا اپیروی مکوي خطوات شیطان قدمونو د شیطان خطوات معنی می تاسو تکړی وا د دوه قدمونو منځ کې فاصله ته ویل کی انه بشکاغا ان شیطان لکم تاسو د پاره عدو دشمن ده مبین خارا فین بیا کچری زللتم تاسو خو لیدلې پسلاو شوي تاسو
من بعد ورستو ما دهغنا جاءتكم چراغ لتاسو ته البينات وخار دلائل فعلموا بیا پوښی ان الله جب شکل تعالی عزیز ذرور ده حکیم خاوند حکمت ولده دا الله ضرورتي نه به یریږي او پرې کوئی په دې کې وته حکمت دی الله تعالی هل ينظرون آیات انتظار کوي یعنی نه کوي انتظار دوی الا مگر اندا چې یاتیهم چراشی دوی تا الله ولا تعالی فی ذلل پسپرونو یعنی پسیورو کې دا اشاره ده د عذاب ته یعنی دوی خبره نه مانی نو څه شي د انتظار ده کمی خبر انتظار دوی یو ور الله تعالی په دوی باندې عذاب راولي بیا به ایمان راوړي نو بیا خو ایمان نه قبليږي لکه څنګه چې فرعون د موسی عليه السلام نه انکار کو چې کله په دریاب کې غرقېدو نو باغه وخت کې ویل چې ما ایمان راوړل دی په موسی او د هارون او د دې رب باندې نو وخت ایمان نه قبليږي او د یاد ساتي قاعده دا ده چې کله د مرګ کیفیت په سړی باندې راشي انو باغه وخت کې بیا د توبه او د غږ بیان قبليږي کله چې پوجي بس اوس مرامه یعنی فرشتي وګوري دغه دراغه زما ساقلینو الله وایي چې دې ته انتظار کوي چې ورته کیفیت در باندې راشي او دینه مخکې توبه نه وباسي فی ظلالن پسایګانو کې پسپرونو کې ځکه چې عذاب راتلو مخکې قومونو باندې نو اول بسوري راغلل او داخله به خوشاله چې کدي باران کیږي او حال دا چې ابدا کانو باران او یا ابدا چې تیز سلی وا چې هغه ور سره هلاک شول بیا سورۃ هود کی راځي د عذابونو کې سیدی به تاسو واورئ ان شاء الله من الغمام دوریازو یعنی دا سفرونه دوریازو والملائکه او فرشتي یعنی راشي فرشتي وقضیا او فیصله شي الامر کار ان الله دا حکم سره ته ورسید عذاب والى الله ولا تعالی طرف ته ترجع الامور واپس بغرزول شي ټول کارونه د ټول کارونو فیصله به الله کوي ټول فیصله به الله کوي سل پختنو کا سوالو کا سل پختنو کا سوالو کا بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا کم اتینا هم څومره مور کړیو هغه ته من آیات دنخي بینه خارنا څومره خارا نشانات ما غیته ور کړیو هغه نه لګه پختنو کا ومن يبدل او څوک چې بدل کې نعمت الله تعالی تعالی نعمت من بعد ورست ما دهغنا جاءته چراغله دې اغتا فإن الله بشکل تعالی شدید العقاب سخت سزا ورکون کې ده الله دې موږ تاسو بچ کی زینا خسته کړه شوی دی للذین وخلقوا تا کفروا چې کافر دي الحیات دنیا ژوند دنیا خسته کړه شوی دی یعنی شیطان ورته خسته کړه دی اهمیت جوړ شوی دی د دنیا د پاره آخرت پر خو دی ويسخرون او مسخره کوي ان استهزاء کوي ټوکی کوي من الذين او خلق پوره امنو چې مؤمنان دي چې دا کمزوري دي دا غریبان دي لکه مکه کې به کول دي بلال رضی الله تعالی عنہ پوره د عمار رضی الله تعالی عنہ پوره چې دا کمزوري خلک دي همدغه مسلمانان دي همدا داسي دي نو الله دغه جواب ورکړي والذین واکسان اتقوا چې پرهیزګار وي فوقهم دبربوي پاسبوي په دوی باندې یوم القیامت په ورځ قیامت کې ځکه چې د کامیابی معیار د دنیا سره تعلق نه لري د الله تعالی په نسبانه کامیابی معیار خو په قیامت کې پته لګي چې څوک کامیاب دی او څوک ناکام دی د دنیا په حالات باندې نه منحصره چې کني دنیا کې یو سړی سره دولت ډیر دی نو دا د الله خوښ دی یو سړی غریب دی نو دا د الله بدی نه دا څه نه ده والله ولا تعالی يرزق رزق ور کوي خوراک ور کوي یا ضرورت پوره کوي من یشاء او چاته چې غواړي بغیر حساب به کتابه ډیر زیات د الله مرضی ده او د دې حکمت چاته معلوم نه ده چې ولې ډیر ور کوي او ولې کم ور کوي کان الناس داخلك امه طول امه یودلا واحده یوا کان الناس داخلك امه دلا واحده یوا ټول خلق په یو دین باندې ټول خلق په یو لار روانو او دنا خلق نن سباوي کنه چې دا شرک اول نه اول مشرکین بیا ورور خلق توحید تراغله دا سينوا آدم علی السلام موحد او د اولاد ورسره به نوح علی السلام موحد اول توحید او غنه ورسره به شرک پیدا وشو هغه طرف ته دلته اشاره ده چې ټول خلق یو ډلوا فبعث الله بیا مقرر کړل الله تعالی رول کړل الله تعالی النبیین پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی ومنذرین او ير ورکون کی دلا د عذابنا الله رولګل دې لپاره چې دې کې اختلاف پیدا وشو وانزل او نازل کړو ما هم دوی سره الکتاب کتاب یعنی دې پیغمبرانو تعالی کتاب ورکو دا د الله تعالی ډلو احسان دی چې د انسانانو صرف د آدم علی السلام په بنیاد باندې پرې خو دي نه دي نه هغه وخت خپل نوح علی السلام وخت خپل ابراهیم علی السلام وخت خپل موسی علی السلام وخت خپل وست رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد دا کتاب اوس پرې ژوند دی دې لپاره د الله احکامات مسلسل دي خلکو ته ورزي
مسلسل غوت ورزي او د توحید لپاره خلق تیار شي او د شرک او د بدعاتو نه خلق منع شي دا دې لپاره دی الله فرمایي او دا می واسه کوي د بخاری شریف او ترمذی شریف هغه د حدیث ته دواړو نقل کړي دي چې زما امت به کې به یو ډله همیشه په حق باندې قائمي همیشه په حق باندې قائمي او صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا کومه ډله ده نو پیغمبر اسلام ورته فرمایل چې ما انا علیه او اصحابي هغه ډله چې زما د صحابه کرامو په طریقې باندې روانه نو دیو جن هر وخت عام تقریرونو کې دا خبره بار کومه درس کې بار کومه چې تاسو بل چاته مګورئ کاغذ یې ما موږ غیر ډیر عاجزان ډیر کمزور یو کاغذ هر څوک دی او هر صاحب دی او تاسو هغه چاته وګورئ چې چا خبره کوي هغه کې تاسو وګورئ چې دا الله او د الله رسول خبره ده او کنه ده دا عمل صحابي کړي دی او کنه ده کړي د دومره تحقیق کوا او دومره تحقیق ګران نه دومره غوند بخاری کتاب دې ټول او یا دومره غوند مسلم کتاب دې باغی کې وګورئ او د قران کې وګورئ فزاده معلومه شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرامو کړه دی او کنه ده کړه هغه کړي نو به کوا بیا به ثواب ده او هغه نه ده کړي نو هغه نه تخ نه وي بیا ته مکوا نو تا لپاره منه کولو کې ثواب ده ما هم الكتاب د دوی سره کتاب بالحق بحقا ليحكم دې لپاره چې فیصله وکي دا کتابونه نازل شوی دي لپاره دي چې دا فیصله کتابي بین الناس بمن خلقو کې فيما بغت کې اختلافو چې دې اختلاف کړو فيه باغې کې ومختلف اختلاف نو کړي په پدې کې الا الذين مگر هغه خلقو او توه چې ور کړي شوی او غوي ته دا کتاب من بعد ورستما د هغنا جاءتهم چراغلی او غوي ته البينات واضح معجزه واضح نشانات واضح آیتونه نو اختلاف یې ولې کړو بغیم بینهم ومند وجد د ضد خپل منځ بغیان ضد عناد قصد کینا سرکشی بینهم خپل منځ کې یو بل سره نه لګیدا د فرقه پرستی ته اشاره ده او موږ عموما چې کله بدی کوو د فرقې په بنیاد کوو بل سره نه لګینو ځکه کوو هغه یو کار کوي موږ بل کوو وغیرہ وغیرہ او یاد ساتئ چې څومره پوری د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د امت په یو دین باندې شوی نه یو متحد او متفق نه یي هغه وخت پوری کامیابی ده نه ممکنه ده او چې کله څومره پوری دا په فرقو کې ګډوډي عمره پوری به موږ د هر چا نه وهل خو کاغذ موږ باندې نه دشمن دی او کاغذ موږ اندرون دشمن دی خو کومه یو شو او دا ټول په یو خبره باندې راځي نو به هیڅ مشکل نشته که دشمن زموږ ارزم رسول اور ولی نه فهد الله بیا هدایت کو الله تعالی الذين وكسانوا تآمنوا چې مؤمنان دي لمختلفو د هغه خبره چې اختلاف کړو دوی فيه باغه کې من الحق د حقنا باذنه بخبل حکم سره والله ولا تعالی يهدي لا خيمن اغه چاته يشاء او چې هغه وغوړي الى صراط مستقيم د سم لارې طرف ته ام حسبتم آیتا سو خیال کوي تاسو دا ګمان کړی دی اندا چې تدخلوا تاسو به داخل شئ دا هغه سوال د میاسب چې تاسو کړو او دا هغه جواب دی په دې آیت کې هم دا غرنګي دا جواب په سورۃ عنکبوت 2 نمبر آیت کې هم دی سورۃ عنکبوت آیت نمبر 2 دویم او په سورۃ آل عمران آیت نمبر 142 یو سلو 142 سورۃ آل عمران او په سورۃ توبه آیت نمبر 16 کې شپږم د ټولو تقریبا یو مضمون دی او بدنه چې لږ ډیر دی لکم دی به تاسو وګورئ نو به تاسو به خپويږئ لکه سورۃ عنکبوت کې الله فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اي خلق ایمان راوړی دی دا ګمان کړی دی چې کني موږ به الله هم دا غرنګ معاف کیو ازمایش کې برانه شي او د سورۃ بقره آیت واورئ ام حسبتم آیاتاسو خیال کوي ګمانم کړي دي اندا چې تدخلون نبوزي الجنه جنت ولما یاتکم حال دا د چراغلی بنوي مثل الذين مثال دا کسانو خلو چې تیر شوی دي من قبلکم تاسو نو وړاندې یعنی هغه څنګه د دې حدیث واوري به تاسو پوهیږئ بخاری شریف کې حدیث ته خباب بن ارد رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلو پیغمبر علیہ السلام داسې په کعبه باندې تکیه لګولې و د تکیه اوهلی و او ناستو نور خباب رضی الله تعالی عنہ ورته عرض وکړو چې یا رسول الله ته دعا ولې نه کوي دعا وکاله تعالی نه چې الله زموږ د مشکلات زموږ د سختیانې په موږ باندې کمی کړي دا موږ باندې کمی کړي نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایل په جواب کې چې تاسو باندې جلدی شوله تاسو نه مخکینی امتونه د غي پیغمبران په اروز لري شي هغه په اور کې اچول شي هغه بند تک هغه شي هغه کو کمزوري نه وخدره هغه خو جلدی نه وکړي ولې تاسو جلدی کوئ او یاد ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خباب بن ارد یاد ساته چې هغه وخت لري نه دی هغه وخت براشي
چې د صنعا نه به یو سړی رواني او حضر موت طرف ته الازي او لارې کې بدتا سوا د دینه چې چرته ځنګلي جناور په حمله وکي د بل شیره بد سره نه دا څه وخت براشي جوړه چې غراغه نو جلدی مکه وي هغه څه وخت براشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو تاسو ګمان کوئ چې داخل بشي جنت ته او تاسو باندې به د مخکینی او خلقو هغه آزمایښونه راغلي نه اله من قبلکم تاسو نوړاندې مستهم رسیدل او اغوی ته الباساء تنگی والضراء او سختی جسمانی او مالی وزلزلوا او جړه کولی شي او هغه زمکه په خوځلې و باغی باندې لکه څنګه چې موږ کله ډېر شدید تکلیف کې راشو نو موږ وایو د زمکه را باندې اورل کېده حتا ترغه وخت پوری یقولا چې اولی الرسول پیغمبر والذین او کسان امنو چې ایمان راوړل او معهود هغه سره متا کلبو نصر الله مدد الله تعالی دومره غیتن شول چې څنګه به وایي چې الله مدد وکړي الا خبردار خبر شي ان بشک نصر الله مدد الله تعالی قریب نږدې ده وقفکم نتاس مرګ فجخه یو 15 منټه وقفه ده ان شاء الله فجخه زنانو د پارم خوشخبری تاسو تم راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم میاسه فرمایي ما ته حدیث مخه تراغه په دې موقع کې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم دا کرنګي کیفیت هغه تاسو بیانوم په ول دا خبره تاسو اوري چې میاسه فرمایي چې تاسو هم تم ایر کنډیشن راوړم په شرط بداوی چې د درې وړ ایر کنډیشن بل بداو بیا مشترک واده کو بیا ان شاء الله هغه هم حل شي دا دومره مسلې خدای په حل کې ان شاء الله هغه هم حل شي ان شاء الله چې رب کوي جزاک الله خیر سورہ بقرہ آیت نمبر 215 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يسألونك تپوس کیتانا د صحابه کرامو څومره عجیب شان ډېر لوی شان او ډېر لوی درجه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو او د تربیت یافتاو هغه په ټول قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه دولس پختنې کړې دي نور پختنې نه کړې ولې نه کړې د پختنې حاجت نه پیښېدو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوله هغه به امن نه هغه خبره کوله هغه به یعنی پختنه عموما الکیږي چې سړی کین او بهانه وغیرہ داسه او پختنه ماغه دي چې کوم تاسو باور دي یو تاسو مخ کې باور ده یو يسالونک دا ده هم د مخ کې راځي تاسو به وګورئ نو دا پختنه ده يسالونک دوی تاسو کوي تا نه ما ذا ينفقون چې شي خرج کی دوی خرچې د پاره څو موږ څه خرج کو نو الله تعالی جواب دا نه ورکړي چې فلانه فلانه شي خرج کړه اصول ورته خي او بیا دا اته دغه چې هر چا کیفیت خپل ده د مالداري او د پیسو یا دغه قل او یا ما هغه شی انفقتم چې تاسو خرج کوئ فلیل من خیر د مالنا فلیل والدین بس مور بلار د پاره والاقربین او خپل خپلوانو د پاره والیتاما او یتیمانانو د پاره والمساکین مسکینانو د پاره وابن السبیل مسافرو د پاره وما تفعلوا او څم چې کوي تاسو من خیر د نیکینا فإن الله بس بشکل تعالی به باغه باندې علیم په هده الله ته پته ده ارته چې تاسو خرج کوئ بس هغه باندې الله خبر ده او دغه مدونه دي په دې ځای کې خاص کړي دا الله رضا لپاره کتبه فرض کړی شوی دی علیکم پتا سو باندې القتال جهاد جنگ جګړه قتل مقاتله ته وایي عام جهاد ته قتال نه وایي جهاد عام د جدوجہد نه دی جهاد نه دی او دا د اسلام د غالبولو د لپاره هر یو کوشش ته ویل کیږي کاغه تقریر دی او کاغه تحریر دی او کاغه چا سره خبره ده او که دعوت ده خوستا مقصد دا دی چې د اسلام دی غالب شي دا ټول په جهاد کې دي او د انتها هغه قتال دی
د انتها قتال دی او د دې مثال ما تاسو ته یو دغه ډاکټر درکړو هغه هر وخت یاد ساتي چې د مجاهد مثال ټول نه زیات باغه مطابق خوږي ټول نه زیات هغه خدا ترسوي ټول نه زیات نرم مزاج وي هغه لکه دا ډاکټر ما تاسو ته وخدو نن سبا خو بهر هغه سليمان شوی دی الله تعالی دې موږ ټول د دې ظلم نخلاص کړي یو فهم تاسو دا قاعده یاد ساتئ دلته موږ یو شیخ جوبره سیدا او دا اسلام دې مثلا اوس لارې کې رکاوټ راځي نو ټول ناول به رکاوټ ته وای لري لکه سپېره کوری وایا پښو د پښي بو وای وغیرہ خدا سره رکاوټ ته لکه ونه د چی ده نو هغه بل اثر لري خدا سي زازا مخکې رکاوټ راځي دومره مضبوط رکاوټ ته چې بغیر د ټوپک یا توري نه لري شوی نه دی نو د اسلام د غلبې لپاره به خامخا لري کوي څومره بلره کې څومره لاره کې چې تتلې شي څومره چې تاسو ضرورت ده بس دې لپاره دا خبره یعنی قطعه جهاد صورت حال تاسو ته خیمه د اسلامي نظام د لپاره چې کوم رکاوټونه دي هغه بلره کوي او د دې کیفیت د خلینو والا به ورو د قتال مکاټورن اخر کې راځي ټول اخر کې راځي او یو بل اصولي خبره تاسو ته خیمه دا ډیره ضروری ده نن سوا د حالاتو مطابق سوچ کوم چې دا خبره اوري هغه د لپاره به ان شاء الله چې فائدہ من شي الله تعالی دې موږ ته د صحیح خبره کولو توفیق راکړي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اټول نه اول د خپل ملګرو تربیت کړي دي خپل ملګرو تربیت کړي دي او بیا هغه نه بعد لکه زه اوس مثلا تا باندې جګړه کومه اب افغانستان کې دا مثالونه ډیر دي چې یو غیر اونیو چې وخایا چې کلمه ما ته وایا نوغه نه ویل اخر ته چې خطیره ته وای چې زه وایم نوغه خپل نه ورتله دا خپل نه ورتله نو کومه داسې خلکو ته دا شی اوس پارو نو دا دومره خطرناک د مرګ ده کنه دومره خطرناک خبره ده لکه مثلا چا چې واده کړی وي هغه زناو کی هغه د لپاره سزا درچم ده خود چونکه قتل دی پکې نه دیو دین الله تعالی هغه د لپاره شدید ترین شرایط نافذ کړي چې څلور کسان داسې وګوري البته سزا ملایي نو همدغه رنګ د قتال د لپاره د جګړې د لپاره دا ټول شیونه شرطونه پوره شي بیا به نه بعد هغه جواز جوړیږي بیا نه بعد او کدا پوره نه او بیا دې په صورتونه دي یو صورت زمونږه دفاعي جګړه ده یو صورت زمونږه د بل باندې حمله کول ده نو دفاعي جګړې بیل احکامات دي او بل باندې حمله کول بیل احکامات دي دوړو کیفیتونه بدل دي او خو بهر حال ورستو سورته توبه کې ان شاء الله تفصیل راځي سورته انفال کې مزید به تاسو پوهیږئ نن لک پوه شوي نور آیاتونه راځي او تاسو وګورئ کتبا فرض کړی شوی دی علیکم القتال و پتا سبحانه جګړه او هو او هغه کرهل لكم بدل کی پتا سو ګران لګي پتا سو کراهت محسوسوي تاسو باغی نه کراهت محسوسوي وعسى او ممکن ده ان دا تکرهو چې تاسو بد غنئ شی ان یو شی او هو او هغه خیر لكم بهتر وي تاسو لپاره تاسو به شی خغنئ هغه تاسو لپاره بد وي یو شی به تاسو بد غنئ هغه تاسو لپاره خوي واقعیا داوا چې په مکه کې د زنو نوجوانانو د جګړې ډېر زیات شوق او مینه وا چې کله کوي چې جګړه وشي او چې کله په مدینه کې به د جهاد حکم راغی نو به هغه جذبات نو به الله تعالی دا جواب ورته ورکړي وهو او هغه کرهل لكم بدلکی پتاسو واسا او نجدید ممکن ده اندا تکرهو چې تاسو بدوي بدغنی شی ان یو شی وهو او هغه کر خیر لكم خوي تاسو لپاره واسا او ممکن ده اندا تحبو چې تاسو بخوي مینه بکوي شی ان یو شی سره وهو او هغه شر بدوي لكم تاسو لپاره والله اول تعالی يعلم بهيږي وانتم تاسو لا تعلمون نه بهيږي يسالونك دا دویم سوال دی اوس نبل سوال دی مخکې راغی يسالونك دوی پوښتنه کوي تا نه ان الشهر الحرام د میاشتې د عزت په باره کې د عزتمند میاشتې باره کې د حرمت د میاشتې هغه میاشت چې باغې کې جګړه کول حرام دي قتال جنگ کول فيه باغې کې قل اویا قتال جګړه کول فيه په د میاشتې کې کبیر ډېر لوی ګناه ده د دې شان نزول دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اتو کسانو یو ډله یو دستا د مکی طرف ته واسطه ولا وادي نخله تلاړه د دې لپاره چې د کافرو حالات معلوم دي او رسول الله صلی الله علیه و سلم زمونږ باندې یوازې دا یو کار نه کوو هغه داسې مشروع چې هغه په دې هر یو کار باندې هغه زیره کوله څنګه چې یو جرنیل کوي هغه په خپل کار پویږي دفاعي صورتونو باندې یو عجیب شخصیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زه چې کله په سیرت باندې تقریر یا خبره کوم انسان د شرم ورزيد بیانولم سره شرمېږي
هغه اعمال خدای ډیره ګرانه خبره ده. که تاسو پیغمبر علی السلام به حیثیت جرنیل وګورئ، تاسو د دنیا جرنیلان باغی مخ کې یا د دې کارونه یا د دې زیرکتوب دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې ډیر تاسو ته کمزور معلوم شي. تاسو به دا معلوموي چې دا صرف یو فوجي او یو بهترین فوجي او یو بهترین جرنیل. که تاسو هغه به حیثیت امام وګورئ نو تاسو به حیران شئ چې هغه بهترین امام د امامان. کتا سو هغه یو سیاسي لیډر او سربراہ په بنیاد وګورئ چې هغه څنګه خپل نظامی حکومت چلولې ده او څنګه د خلکو ضرورت پوره کړې دي او څنګه د خلکو ضرورت نه خبرو. تاسو به حیران شئ خپل سیاسي لیډرانو پر تاسو خندار شي اگر هغه د زمانه او د معاشره ټولو نه بهترین او ټولو نه خو ډیر خیرخواهی نه. کتا سو خپل پیران وګورئ چې هغه خپل مریدان وي نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پیری وګورئ او دغه مریدان صحابه کرام وګورئ تاسو به حیران شئ چې دا څنګه مجلس دی او دا ټول چې مجموعه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ تیرا جوړیږي او موږ بدقسمتي دا چې یو بل خپې وو او حال دا دی چې دا ټول کیفیتونه پیغمبر علی السلام ته خودلې دي د پاره دي ځکه چې ما کې ټول صفاتونه د پیغمبر نشي راتله پدا کې ټول پیغمبر صفاتونه نشي راتله پدې کې نشي راتله نو دا بس کېږي د دې ژوندۍ هغه د پاره د پیغمبر علی السلام د ژوندۍ د ژوندۍ ساتلو د پاره دا بدا کېږي چې تا کې کم صلاحیت ته هغه وکي تا کې کم صلاحیت ته دا کوي د کې کم صلاحیت زدا کوما نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول د کې ژوندۍ هر وخت دا به ټوله ژوندۍ وي. او کومه وای چې صرف تبلیغ کوا او نور هیڅ مکو او دغه رسول الله ژوندۍ رسول الله علیه وسلم نو jihad پاتې شو. او کومه وای صرف jihad کوا او دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ دا نو تبلیغ او دعوت دا کار بیا پاتې شو. او کومه وای چې دا سیاسي ژوندۍ او سیاسي نظام ضروری دی او اسلام راشي نظام راشي د اسلام نو بیا څه ټکیږي نو دا نور ټول کارونه بیا پاتې شو. ته د پیغمبر اسلام کور وګوره، ته د پیغمبر اسلام معاشرتي ژوندۍ وګوره، سیاسي ژوندۍ وګوره، معاشي وګوره. دلته تاسو ته د آیت باره کې فرمایي قوما چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مکه د دشمن نه ځان خبري ګوري هغه جاسوسان استای باقاعده چې وګوري چې هغه څه تیارې کوي دا غي زمونږ د دې حکومت د ختمېدو لپاره چرته تیارې خو نه کوي او هغه څه تیارې ده او څنګه ده او څه ده او باقاعده پیغمبر علیه السلام د دې پوښتنه کوله ځان به خبرو. نو چنانچه یو اتکسان پیغمبر علیه السلام واستول چې کله دوی مکه ته نږدې ته شول نخله مقام یو ځای هغه ته ورسېدل بدلته کې څه کسان روانو د مکیو او دای ونیول او مړ کړ یو سړی پکې مړ کو او سی ونیول او مالونه یې واغستل د صحابه کرامو دي اتو کسان او راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم مالم راوړو او کډیان راوړل. پیغمبر علیه السلام شدید ترین د غصې او د خفګان اظهار پیو چې تاسو کومه دې ته نه واستولي تاسو مړی وکي جګړه وکي تاسو کومه دې ته واستولي وای چې د مکه د حالات خبر راوړی ماته چې دغه حالاتونو خبر شمه او هغه کسانی واپس کړل او چې کوم مالونه یې غستي هغه مالونه یې واپس کړل. خبره خو دې پورې ختم شو. خدا خبره خو کافرو نه پر خودله دلته مدینه کې يهوديانو او الته کافرو او په مدینه کې منافقانو دې خبره ته هوا ورکړه او دا عموما کیږي په دې معاشره کې ننم کیږي او پرونم کېدلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کېدل چې دې ته هوا ورته دې خو چې موږ مسلمانان او دې خو چې موږ امن پسند یو او دې خو چې موږ خو د خو دهشتګر دي د خو لوی ظالمان دي. وګوره الته خلک مړکل او دلته میاشت چې کماوا د دې په خیال کې 30 جمادی او ثانی وو او رجب لا دوی خیال داو چې لا رجب شروع شوه نه ده د دې خیال دغه چې په جمادی او ثانی کې جګړه جایز و او پر رجب کې حرام و او د کافرو ته اعتراض مکمل او شو هغه ویل چې د حرمت په میاشت کې سړی مړ کو دا څنګه من پسند دي دا څنګه مسلمانان دي او د خدای شتګر دي او د خدا دي او دا الزامات په ولکو. نو الله تعالی دا غي جواب ورکړي الله جواب ورکړي دا غي واقعا متاسو ټول بیان کړه او الله تعالی جواب اوري. یسالونک دوی تاسو کوي تا نه ان الشهر الحرام د عزتمند میاشت په باره کې قتال د جګړې فيه په د میاشت کې قل او یا قتال جګړه کول فيه په د میاشت کې کبیر ډېر لوی ګناه ده د میاشت کې جګړه ګناه ده. خو دا تاسو چې څه کوي وصد او من کول اسارول عن سبیل الله دالات لارنا وكفر به او انکار کول د الله تعالی نا والمسجد الحرام او من کول د مسجد الحرام نا واخراج او استل اهله د دې اوسیدونکو من هو د دینا اکبر ډیر غټه ګناه ده عند الله د الله په نسبت باندې. تاسو وایي چې مسلمانانو قتل وکړو دا خو وخت بدل شو صحیح ده خو چې دا تاسو کم کار وکړو دا پیغمبرو د ملګریو مکینه وېستل
او د دې ملګری ممړ کړل او د مکه ته نه پرې دی بندوي نو دا ډېر غټه ګناه ده غټه ګناه ده او د خپل ګناه ته تنخکاری او تاسو ته ما د مخکیم خبره کړې و چې الله دلیل سره جواب ورکړي مدلل جواب ورکړي هم دا غرنګي موږ ورته چې جذباتي تقریرونه نه دلیل سره او کله چې دشمن تا باندې اعتراض کوي او د دې لپاره ته د اغه کمزوریان راوبسه تحقیق وکا او بیا معاشره ته وخایا نو بیا پته ولګي ټول نه لوی د شهادت نن سبا څوک ته هغه کوم چې لوی د شهادت ټول هغه زموږ ټول نه لوی دشمن دي او موږ باندې الزام مسلمانان باندې بهر مسلمانانو کې کمزوریان او کمیان شته دي ډېر زیات دي موږ دغه اقرار کوو چې داشته دي مسلمانانو د لپاره هغه د عزت باعث نه دي هغه زموږ د لپاره د بدنامي باعث دي خو چې کومه استاد ظلم زیاته ده دا یو ځل مثال نشته هغه تاسو سوال جواب اخراج اهله او استل د دې وسیدونکو منه د دینه اکبر ډیر غټه ګناه ده عند الله د الله په نسبت باندې والفتنه تو فتنه جوړ او فساد کول شرک کول اټول معنی می تاسو تکړی وي اکبر ډیر لوی ده من القتل د قتلنا یعنی د فتنه د شرک او د فساد د ډیر لوی ګناه ده د قتل په مقابله کې چې کوم تاسو کوي ولا یزالون او همیشه بوي یعنی په دې خبره به زوال نه راځي همیشه بوي داسې یقاتلونکم چې دوی به جګړه کوي تاسو سره حتی ترغه وخت پورې یعنی دوی جګړه به جاری وي ترغه وخت پورې يردوکم چې واپس کی تاسو واړی تاسو ان دینکم تاسو د دیننا ان استطاعوا کشر د دې طاقت ورسی کدی طاقت ورسی تاسو به د دین نه واړی ومن يرتد او څوک چې واپس وګرځي څوک چې واوړي ان منکم تاسو نه ان دینه د خپل دین نه د دې دین نه خپل دین نه د اسلام نه فیموت بیا د مرشي او هو او دا سه حال کې چې هغه کافرون کافر وي فاولائک بس هم د خلق دي حبطت چې زیاشول اعمالهم د دې عملنا په دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې دغه چې ایمان راوړیو ایمان په حالت کې بدلی کیانی کړي او دلته بیا مرتد شو نو چې مرتد شو هغه وسوسیدل ان کیانی مسوسیدل اولائک واولائک هم دغه خلق دي اصحاب النار چې دا ملګری د اور دي هم دوی په فيها په اور کې خالدون همیشه بوي خالد منه همیشه هغه چاته ویل کی چې واپس ناراضي ان الذين بشکا کسان امنوا چې ایمان راوړل دي والذین واکسان هاجروا چې هجرت کړي بچي خبره مکو او هجرت کړي وجاهدوا او جهاد وکړو فی سبیل الله تعالی بلا رکی فی سبیل الله مراد ده ګوره اره جګړه نه د الله په لار کې او دنه کومه جګړه مراده کلمت الله هی العلیا چې د الله تعالی د نظام د الله د خبره ټولو خبرو زره ورشي اولئک هم دغه کسان يرجون امید ساتي رحمت الله د رحمت الله تعالی څه مطلب د امید ساتي حقدار دي د امید د رحمت الله تعالی دغه خلق اصل کې حقدار دي والله اول تعالی غفور بخون کې رحیم مهربان دی یسالونک دوی تپوس کوي تا عن الخمر د شراب مبارکی والمیسر او د جواری مبارکی خمر دا ویل کیږي خمار لوی صادر تا هغه صادر چې برنه په زنانا باندې واچي او پرده جوړ شي دینه یا سړی باندې واچي او شراب ته ځکه ویل کیږي چې دې په نتیجې کې په عقل باندې پرده راځي نو هر هغه شی چې په عقل پرده راولي دا په صفت د خمر کې راځي دا په صفت د شرابو کې راځي کله هر یو نومي تور کوا ضروري نه چې نومي شراب یو قبل سی یو قبل سی خو چې په عقل باندې پرده راځي هغه ته ویل کېږي میسر دا د یسر نه دی یسر ویل کېږي اسانی ده دا هغه جواری ته ویل کېږي چې ستړی پینې شي وتا ته ملاوي شي لکه لاټري وغیرہ دا ټول ځکه ورته میسر ځکه ورته وایي چې دا اسانه سره سړی ته ملاويږي او مهنت پیدا کیږي نو دې پښتنه کوي قل اویا فيه ما چې په دې دواړو کې اسمن ګنادا کبیرون ډېر لویا ومنافع او څه فائدہ هم پکشتا للناس خلقو د پاره دا د شراب باریکی لومبنه حکم دی او دویم حکم د شرابو هغه د سورته مائده آیت نمبر 90 91 دی سورته مائده آیت نمبر 90 او آیت نمبر 91 فاغه کې بالکل الله تعالی حکم کړی دی چې منع شي د دینه او دی وخت کې دا لومبنه حکم د شراب مبارک دی دغه چې په مدینه کې شراب څکل کېدل او داغه باره کې او دینه باندې حکم چې کوم دی هغه د سورته نساء ده چې باغه کې الله تعالی دا خبره کړې و چې داسې حالت کې تاسو مانځه ته منځ دي کېږي او انتم سکارا چې تاسو په نشي کېږي دغه منځ دي کېږي بیا خلکو پښتنه وکړه چې څه فائدہ ده نو علاوه یو فائدہ پکښتا خو ګناه د فائدې نه غټه نقصان غټ ده او بیا دریم آیات د سورته مائده نازل شول چې نه بلدا حرام شو
دا حرام دي. نو همدارنګه الله تعالی داسې شیونه एकदम حرام کړی نه دي بلکې تدریجاً حرام کړی دي چې خلکو ذهن ورته تیار شي، خلکو ذهن تیار شي. او صحابه کرام خو ایمان او دغه ایمان خو نمونه وا شکل د آیاتونو نازل شول نو مدینه ګالیان کوڅې د شراب نه ډکې اټول وبیدل اټول عبد الله عبد الرحمن ابن عوف یوسل او خان د شام نه راغختي او دا ورسیدل او د شراب حرام شي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پختنه وکړه چې دا شراب په زوړما یعنی کدا زوی سم په بل قوم باندې خاص ک مکافر باندې پیغمبر اسلام ورته فرمایل چې نه سل خانه واړو ټولي واړو کومګه وای نه لازم مفیو کی قولوا یا فیهما بدید واړو کې اسم گناہ دا کبیر لویا و منافع و فائدې دي للناس خلق د پاره ان فائدہ هم بکشتا دغه کاروبار کوي او یا نور د نصیحت لپاره دنه کمی فائدې پکشته دي د ګناه په مقابله کې و اثمهما او ګناه د دې دواړو اکبر ډیر لوی دا من نفعهما د دې د فائدینا د دواړو د فائدینا و يسالونک او تپوس کیتانا ما ذا ينفقون چې څه خرج کی دوی د الله په لار کې کم شي خرج کی دوی د خرج باره کې پوښتنه کوي قل ورته وای العفو عفو لکېږي ما تاسو مخ کې ویلیو هغه چې برنه پروت دی لری کا اضافي شي برشه یعنی ستاسو ضرورت پوره دي او د هغه ضرورتو نه زیات شي دی د الله په لار کې و دا د الله په لار خدا فرضي صدقه نه ده یعنی زکات باره کې نه ده دا نفلی صدقه مراد زکات خو ورکړي کتا سره نشته سونه موجوده نه سونه به ورته خرڅي او یا په بل طریقه کوي خو پیسې به پیدا کوي خامخه ورکړي به خامخه کذالک هم دغرنګي یبین الله بیان الله تعالی لكم تاسو ته الآیات آیاتنا لعلکم دې لپاره چې تاسو ته تفکرون فکر وکړئ په دنیا په دنیا کې والآخرت او آخرت کې یعنی د مال ګټه یوازې په دنیا باندې ما منحصره کوي چې دلته دومره ګټه ده دلته دومره ګټه ده نه بلکې فکر وکړئ د دنیا او د آخرت ډول په بنیاد باندې ته پیسې لګای الله لاره کې دغه اندازه ولګوا چې دلته تمره فائدہ ده آخرت کې تمره فائدہ ده ورو دې کې فائدہ وګوره چې دلته پیسې لګوما نو دا ډېر فائدہ مند ده دا ډېر فائدہ مند ده دا ډېر فائدہ مند ده دغه فائدې اندازه ولګوا کم دې ډېر فائدہ مند الته ولګوا او آخرت کې اندازه لګوا او دا دی بل طرف د پاره ده یعنی ته ټول پیسې د دنیا د پاره دی لګولې دی او کای ګورونه جوړا وغیرہ وغیرہ لکه سوچو چې دلته نه تزي یو بل ځای تاسو بیا یو سړی وای ډیرو خيارو او دې مړ کېدو کله چې د حالت مرګ تراغه نو د سره یو چوکه ولخته و دا غنو کرته ورکړه چې دا والا یو چې ټولونه کمکل وی هغه ته ورکړه ټولونه څو کمکل وګوره هغه ته ورکړه وای ته چرته سي وای ډېر لري سم وای بیا راځي وای نه بیا نه راځم وای بیا نه راځي وای نه نو ما ځان سره نه بوزي وای نه تا ځان سره نشم بوتلله وای نو تاسو نو کار نه وای نو ځان سره پیسې وسه وای نه پیسې نشم وړلای ځان سره وای الته د کور شتا وای نه کور مې نشتا وای دا څه دې ته چې راځم نه کور دې نشتا نو کرم نشي بوتله پیسې هم نشي وړلای ځان سره دغه څه دې ته او ځان ته دې تنظیم هم نه کړي وای او دغه څه دې ته زما نو کردا چې کور ورکړم هم ته والا تا نه زیات کم عقل سوکته بیا هغه اشاره د مرګ ته وکنه نو کته دلته کور جوړې نو التم ځاته بندوبست وکړه کدل د تاسو ضرورت اصل مستقبل خو هغه ده اصل مستقبل خو هغه ده نو هغه باندې کې اشاره د الله فرمایي اوس تاسو مخ کې وورئ ويسالونک او تپوس کوي دوی ته عن الیتام یتیمانان مبارکی یتیمانان مبارکی چونکی اول حکم شوی حکم داو چې د دې مال ته بغوت نه لګوي د دې مال ته بغوت نه لګو چونکه صحابه کرامو بدی ته بیل پخلې کو او ځان د پاره بیل پخلې کو نو دا کار هغه د پاره ګران هم دغه یو کور کې دوه درې پخلی کول او بیل کول او دویم پکې نقصان هم دغه چې هغه د پاره به دوه روټي یا درې روټي پخې کې هغه بني مو خړل نیمه په پات شو ناغه بل څه خړلم نشو د یتیم نه علاوه او هغه به موړو او دا غمال بسیا کېدو نو دیو جن الله تعالی د هغه سوال جواب ورکړي وسه هغه دا ده تپوس کوي تا نه دوی یتیمانان مبارکي قل او یا اصلاح کول لهم دوی د پاره خیر دا غره ده یعنی هر هغه شی او کدیتا چې پاغې کې د پاره فائدہ وي هغه کې د پاره فائدہ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې په کورونو کې ټولو نه بهترین کور هغه دی چې باغی کې یتیم او هغه سره خصلوکی او رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې که څوک د یتیم په سر باندې لاس راکږي د مینې د شفقت د وجنه داغه په سر کې څومره وخت دی الله به دومره ګناهونه د معاف کړي او رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې زه او د یتیم ساتون کې دا به قیامت کې داسي
انده به ما سره پاسي دا به موږ داسیو اورې زیات حقونه دي همدغه رنګ څوک چې یتیم مال خوري ورستو آیاتونه راځي هم دلته راځي تاسو وګورئ داغه په خېټو کې نه چي بلکې اور الله دې موږ بچ کی دینا نو جواب ورکړي الله تعالی وان تخالطوهم او کچيري تاسو دا خلط ملت ویل کیږي یعنی د دې د مال په خپل مال کې ګډوي تاسو د دې مثلا یو من وړ دي او استاد کور خلک څلور من وړ دي دا په دې کې تاسو ګډوي او د اصلاح لپاره دا کار کوي نو الله اجازه ورکړي چې اوسې ګډ کوي خیر اوسې ګډ کوي وان تخالطوهم کچری تاسو شریکوي دوی شریکيږي دوی سره فاخوانکم مذورون دي تاسو ورونه دي بیا والله ولا تعالی او د خرج په باره کې یو بل حدیث هم دلته ما لیکل دی غم تاسو اورئ عجیب دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته یو سړی اگئی راوړه د اگئی برابر سونه راوړه هغه ته چرته ملاو شوی و د یو اگئی برابر او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ چې دا قبول کړه د الله په لار کې بیت المال ته پیغمبر اسلام ته فرمایي چې نه بس دستا شي هغه بیا ویلي پیغمبر اسلام بیا واپس کو هغه بیا ویلي پیغمبر اسلام بیا واپس کو حتی چې دا سړی بهر ووته رسول الله صلی الله علیه وسلم د باقی صحابه کرام ته فرمایل چې داسې صدقې نه ډیره بهتره ده چې ورنه کی چې هغه صدقه ورکی او بیا سبا ګرځي او سوالونه کوي او بیا خپل صدقې باندې خمانه نو دا مثال موجود دی دا یو مثال دی بل مثال د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی چې غزوه تبوک په موقع کې د کور کې څه سامان ټولې ورکو او پیغمبر علی السلام هم ته ټول واغستو نو دا د غوړو ایمانی کیفیت ته یو ایمان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام په دې پویدو چې د باندې هر څومره سختی راشي د اسلام نه او په دې ایمال باندې خمان کېدل نشي او بل کیفیت هغه بل سړی وو نو باغې کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته د امکان ښکار کېدو چې سینا چې د ټول مال ورکې د الله رضا کې او بیا په مال ورکول خپي نو دا ټول موږ لپاره مثالونه دي او دې مثالونه کې دغه دي چې دومره ورکوا چې ثواب یې خمانه کېده دغه چې خمان شنو مال دې ملاړو دغه چې لاس نه وته ده او اجر دې ملاړو دغه چې نکي باندې خمان چې خو اجر دې ضایع کړو الله دې موږ تاسو د الله په رضا کې ورکون کې جوړ کی الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بر لاس د خط لاس نه بهتر ده اور کون کې الله تعالی پر رضا کې دا غستون کې لاس نه بهتر ده والله ولا تعالی يعلم بهيږي المفسد په فسادي باندې من المصلح د اصلاح کون کې نه یعنی ته د یتیم مال چې ګډای ستاسو نیت نه الله خبر ده چې څه د پاره ګډای دې د پاره چې داغه مال خده او کدی د پاره ګډای چې داغه نقصان نه رسي نو ګډای که خیر دی خو ستاسو نیت نه الله خبر دی یاد ساته اسنه چې اجازه ملاو شنو بسو سي وها ولو شاء الله کچری خو خشوي وای د الله تعالی لعنتکم نو تاسو به تکلیف کیا چولی وای یعنی دا تکلیف تاسو باندې الله برقرار ساتلې وای خو الله دا تکلیف تاسو نه لري کو ان الله بشکل تعالی عزیز ذو ور ده حکیم خاوند حکمت والا ده ولا تنكحوا او تاسو په نکاح کې ما اخلی المشرکات مشرکان زنانا مشرک زنانا سره نکاح مکوي او دا حرام ده ځکه چې دا غي بچي وشي په غي به اثر وي پتا به اثر وي انسان په دوه وختونو کې بیا خپل ځان باندې کنټرول نشي راوړلای یو په مینا کې او یو په غصه کې په سختي کې دا په دې حالتونو کې انسان بیا خوایي نو ته مشرک کی خدای سره واده وکي اول ته په مینه کې راغلی او هغه درته وایي چې راشه ما د پاره لکه سجده وکړه بوته او ته به ورغلی نو ځان تباہ کړو او یا بچرته ورته غصه او داسې کنزل او داسې بدرت به ورته وایي چې هغه باندې بنیاد باندې وتا ته گمراهي سبب جوړ شي نو الله منع کړل چې دې سره نکاح ډو مکوا حتی تر وخت پورې یؤمن چې ایمان راوړي ولا امه او هغه خذا چې وینځوي مؤمنه خو مؤمنه وي خیر د ډیره خدا من مشرکتين د مشرک هغه زنانه ولو اعجبتکم اگر که هغه خوخي وی ډیر استاسو عجب نه معنا می تاسو وکړه کله هغه خایس د حیرانی ولینا دومره ډیره خسته ده یا دومره ډیره مالداری ده خو مشرک ده نو دین هغه وینځه غلامه نوکره غریبه هغه ډیره بهتره ده بیا ولا تنكحوا تاسو په نکاح ما خلئ یا په نکاح ما ور کوي المشرکین مشرکان سړوتا ان خپل خزي هم مشرکان سړوتا ما ور کوي او خپل هم مشرکان زنانه سره نکاح ما کوي حتی ترغه وخت پورې یؤمنو چې دوی ایمان راوړي دا سړی ولعبد او البته غلام نه مراد هغه غلام هم ده نن وخت نوکر مجبور غریب دا ډیر بهتر دی مؤمنون چې مؤمن وي خیرون دا غره دی مشرکین د مشرک سړینا ولو اعجبکم اگر که هغه حیرانای تاسو دا غي خایس یا دا غي د مالداری وغیرہ اولئک هم دغه کسان دي دا مشرکان يدعونا چې دی بلنه کوي
راغواړي ال النار اور طرف ته نور نزان بچکا والله ولا تعالی يدعو دعوت ور کوي بلنه ور کوي ال الجنه جنت طرف ته والمغفرة او بخنه طرف ته باذنی بخل حکم سرا ويبين او بیان الله تعالی آیاته آیات للناس خلقتا لعلهم دې لپاره چې دوی يتذکرون نصیحت قبول کی د آیاتونه بیانې کې دې لپاره چې ته نصیحت قبول کی ويسالونك او دوی تپوس کوي تا عن المحيض د حیض مبارکي حیض د حوض نه ده هغه ته ویل کیږي چې کوم ځکه او بجم کیږي هغه مخصوص مقام مراد ده چې هغه وخت چې کله بیماری راشي نو دې بیماری دوران کې مونږ هغه مخصوص مقام ته تلې شو او کنه مراد نه ده ځکه چې د يهوديانو بل کردارو د عیسایانو بل کردارو کله چې زنانه بیمار شوي نو يهوديانو په اډو کور کې نه پر خدله فلار کړه به واسطه ولا چې ته پلیته ته نجس ای ستاسو لاس خوراک بم نکوما او ته ماته باندې دیم ناراضي وغیرہ وغیرہ دا یو انتها او بل انتها د عیسایانو وا دی به د بیماری کې زنانه سره هیڅ پرده نه کوله اټول هغه کارونه به چې هغه بغیر د بیماری نه وکیدل هغه په دې وختونو کې هم کول نو اسلام په ډوړو حالتونو کې دا ماته ست په پرونم دی باندې تقریر کړو چې دا خو بهترین دین دی او زمونږ امت وسط دی نو ډوړو په منځ کې الله تعالی لار وستي دا چې دا مخصوصه ایسا چې کوم دې کې تکلیف ده دا حرام ده دا په دې وخت کې مچړه دینه علاوه دغه نه خوراک دغه سره نږدې کېدل دغه سره بهر حال دینه علاوه هر هغه شی جایز ده چې کوم تا ته ضرورت بخي علاوه دې یو حسینا ان المحیض د حیض مبارکي قل اویا هو چې هغه ان د حالت د حیض اذن د دې په معنا ده د ایزا یو معنا د تکلیف یعنی په دې کې خدا جسمانی طور باندې بیمار وي دویم معنا ده ګندګي په دې وخت کې ګندګي همي د بیماری خطر ده تا ته واغیتا فاعتزلوا نو ډډو کوي تاسو کناره شي تاسو النساء دخذنا په دې وخت کې کم دینا فی المحیض په حالت د حیض کې ولا تقربوهن من یجیږي دوی ته حتا ترغه وخت پوریت هرنا چې دی پاکی شي خې پاکی شي خې پاکی مراد دي یعنی دا هغه نشانات هم ختم شي صرف رنگ تبدیلی نه رنگ تبدیلیږي چې دا بالکل صفا شي هغه وخت پوري فاذا تطهرنا هر کله چې دوی خې پاکی شي فاتوهن نوراتلو کوي دي زنانه وتا من حيث د اغذنا امركم الله چې الله امر کړی تاسو ته نور دایونه بنه استعمالای ان الله بشکل تعالی يحب خخي التوابین تبکون کی ويحب خخي المتطهرين ځان پاک ساتون کی باقی یعنی بدی عمل کوم ګندګی نه ځان ساته نساءکم زنانه دستاسو بیبیان دستاسو حرث لکم دستاسو پټی دي ډېر بهترین مثال الله تعالی ورکړی دی فصل د سړی سي نو خپل فصل باندې خپېک دي نه خپل فصل د هر قسم د ګندګی نه پاک ساتي حتی کې د مرغانو نه پاک ساتي چې چاته ونه خوري چاته به ځای نقصان نه رسي همدا غرانګي د نور شیرونه د شکون او د خنزیر نه او د نور شیرونه هغه د لپاره تنظیم کوي همدا غرانګي دا د بارینی د تکلیف نه هم بچو ساتي او خپل هم داسې ورزاله کڅنګ چې پټی ته زی او پټی ته تلو د تاسو لپاره اصل کې دغه کې فصل مثالی او غیر سره مینه کوون کوي همدا غرانګي دا هم ده فاتو نورات لو کوي حرتکم خپل فصل ته ان شئتم څنګه چې تاسو خوخی دا هغه نوعیت الله تعالی ذکر کړي نه ده نوعیت د خپل مزاج مطابق کوا وقدموا اولان دي کوي لانفسکم خپل ځانونو لپاره سمراته یعنی اصل کې دا تاسو لپاره د حلال او بچو یو ذریعہ جوړ شي دا د خاندان د بقا ذریعہ جوړ شي تاسو لپاره یو میراث خور جوړ شي بهترینه طریقې سره او اصل میراث د مؤمن هغه ایمان دی هغه ایمان دی واتقوا الله ويرجي د الله تعالی نه علم او په شي انکم بشک تاسو ملاقوه ملاقات کوون کی هو هغه سره یعنی ملاویږي به الله سره زکه ويريږي نو چې پاک او صافي نو الله سره بستا ملاقات په بهترینی طریقې سره وشي الله دې موږ تاسو ته ملاقات را نصیب کړي وبشر المؤمنين او زیر ورک مؤمنانو ته ولا تجعلوا او مجولوي الله نوم د الله تعالی عرضتن دال ته ویل کی لایمانکم د خپل قسمونو لپاره خپل قسم د نیکی نه ځان د لپاره بهانه مجولوا چې قسم می کړی چې نه کومه یعنی مونږ نه کومه قسم می خورلې یاد ته 30 روپۍ نه ور کومه نو قسم می خورلې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي عبدالرحمن ابن سلمہ ته باقاعده حکم کړی دی چې کدا سي قسم دی خورلې وي
چې باغې قسم د وجه نه ته دې نه کین نه ایثاریږي نو قسم ماتول ضروری دي قسم مات کا ها د ماتولو کفاره ورکړه خدا څنګه چې قسم دې کړی دی نه کین په ایثاری نو ته وایې نه قسم پورا کوما لکه چې الله ویلي چې قسم پورا کا نو هر قسم پورا کول الله نه دی ویلي قسم ماتول الله ویلي چې مات کا دا به مات کا نو الله غي طرف ته اشاره ده چې د الله نوم خپل ځان د پاره د نیکین ایثار غلو بهانه م جوړوي ان تبرو دا چې نیکیو کوي وتتقوا تاسو پرهیزګاریو کوي ان دا تاسو ته ځان ته بهانه جوړ نشي وتصلحوا او اصلاح دی وکي یعنی تاسو اصلاح کوي هغه قسم درست کوي که غلط شوی دی نو ماته کوي نکي باندې قسم ولې نه خوري چې بدی نه ځاني ساري بین الناس د خلق په منځ کې یعنی جوړ اورا ولې د خلق په منځ کې والله تعالی سميع اوریدون کې دی علیم او په هده لا یواخذکم ننسی الله تعالی تاسو مواخذه نه کوي الله تعالی د تاسو الله تعالی باللغو فلغو فی ایمانکم تاسو قسمونو کې لغو قسمونه درې قسم دي یو دا چې مونږه په خپل خبرو کې وایو تکیه کلامی کنه نه والله کا چې اوس کنه والله کا اوس کمراش نه والله کا بیا وخوري والله کا دا والله د اصل کې دا د الله نوم باندې قسم ده نو دا چون کې تکیه کلام ده نو الله په داسې قسم باندې نیول نه کوي یو دویم دا چې ته قسم خوري چې ما دا کار کړی دی خوستا په خپل ذهن کې داشته چې او دا ما کړی او حقیقت دا چې تا کړی نه کستن په درو قسم نه خوري خوستا ذهن کمزوري ده یا حافظه کمزوري ده هغه د وجنه تا خیال دار چې ما دا کار کړی او قسم به خوري چې ما کړی نو کته په خپل خیال کې صحیح نو دې قسم باندې تعالی نه نیسی دا دریم هغه قسم دې چې ستا په خیال دې بل چا بارېږي لکه لاري نه ته یو شی ګوري خوځيږي ته وایي چې دا مثلا دا غوا ده او ستا خیال دار چې دا یقیني غوا ده او قسم به خدای چې دا غوا ده اڅه قسمونو عادت خنه ده کنه دا عادت منافق ده دا عادت منافق دی خو کدا سي قسم دا چرته وخړو نو دې قسم باندې تعالی نه نيسي نو کم قسم باندې دي نيسي هغه دا ده اوستا سواوري ولكن يؤاخذكم نيسي تاسو الله تعالی مؤاخذه کوي الله تعالی د تاسو بما هغه قسمونو کسبت چې اراده کړی وي قلوبکم زړونو د تاسو قصدن ارادتن د قسم وکړو نو سر د به رسي به سر تر رسي کله ګناه قسم ده نو ماتای دي به ماتای او که قسم دی وکړو او به دې مات کړو نو کفاره څه ده کفاره په سورته مائده آیت نمبر 89 نه اتیایم د سورته مائده هغه آیت دا سي اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ایام دا درې شیونه دي پدری کې چې کم شیطان تا مناسب کار شو یعنی تا په وس ور باندې یو دا چې لس مسکینانو ته روټي ورکا دومره روټي دومره چې کور کې ورکای مناسبه او بیا ما دا چې کپڑے ورته وکا کله دواړه نشي کولای نو بیا درې ورځې روزه وساته او دا لومبني بهتر دي دروژینا ولی باغی کې دبل چا فائدہ هم ده والله تعالی غفور بخون کده حلیم بردبار ده معافی کون کده صبر کون کده للذین وخلق د پار یولون چغی قسم خری من نسائهم دخل زنانونا یولون الاوه لکی د خزنه قسم تا چې خزنه قسم خری چې قسم بخره چې زبتا ته بیان نشي کمنا یا ته ما خور شوي یا ته ما مور شوي قسم ور باندې اخري دته ویل کی الا او دا قسم چې اخري د لپاره وخت څلور میاشتې کڅلور میاشتو کې د خپل بیبي ته د رجوع کړه په عمل کې یا په خله باندې نو خبره ختمه شو قسم به مات شو قسم به کفاره ادا کی او کڅلور میاشتې په تیرې شوي نو دا خزه پتا باندې بیا تانه لاړه البته داخلي نه دا تا غي سره دوباره نکاح کولای شي به دوباره نکاح کولای شي او کاغه تاسو سره نکاح نه کوي بچا سره کوي نو هغه آزاد هغه د لپاره څلور میاشتې د الهه لیکي للذین وخلق د پاره اولون چې قسم مخری من نسائهم د خپل زنانونا تربصوا انتظار ده د خد د پاره مهلت ده 4 اشهرن څلور میاشتو فین بیا کچرفا او ابو رجوع کی یا بخلی باندې نو فین الله بس بشکل تعالی غفور بخون کې رحیم مهربان ده خو که رجوع نکړه وان او کچری عزم الطلاق اغه اراده وکړه عزمود عزم نه ده مضبوطه اراده ته ویل کی ان هغه پزړه کې مضبوطه اراده و چې پرې دمای
د طلاق اراده یو الطلاق د طلاق فإن الله بد بشکل تعالی سمیع اوریدون کده علیم او په هده